अस्सलामुअलैकुम मलगरो जुनैद खान ما را روان پی ایس ایل کې بعد افغانستان کھلاڑیان ویکنا ځکه په سوشل میډیا باندې ډیره خبره زیاته گردش کې و چې د افغانستان کھلاڑیان بر روان پی ایس ایل کې شرکت نه کوي داغي حواله سره هم یو غټ اپډیټ په دی ویډیو کې تاسو سره شریکوم بل محمد عامر هم د بابر اعظم حواله سره ډیره غټي خبرې کړې د بابر اعظم طرف یو قسم لښتل دی هغه ټول انفارمیشن په دی ویډیو کې تاسو سره شریکوم چې محمد عامر د کپتان حواله سره سویلی د 2009 ورلد کپ حواله سره محمد عامر سویلی د یونس خان حواله سره محمد عامر سویلی دا ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ ټول نه پهله خو د افغانستان کھلاڑیانو حواله سره خبره کوو ټول نه پهله د لاهور کلندر چې کم مالک ته غویلی چې راشد خان ترسو ژوند دی په بي اس ال کې گیم کوي نو هغه د ما د ټیم حصہ را کاغه په خپل د ما ټیم نه پریدنو زه هغه د ټیم نه نو باسم دا د راشد خان حواله سره د لاهور کلندر چې کم اونر دی هغه ویلی دي او روان پی اس ال کې بعد افغانستان کھلاڑیان ضرور شرکت کوي د افغانستان کرکټ بورډ او د پاکستان کرکټ بورډ په خپلو کې ډېر ښه تعلقات دي د کھلاڑیانو هم خپلو کې یو بل سره ډېر ښه فرندشپ دی خو په سوشل میډیا باندې زموږ غونډې څخه خلک په راشي بس ځان له کیمرا مخامخ کیدي او د دواړو ملکونو ترمنځ مطلب اسې کاني ټکای اسې نفرتونه پیلاوي داسې هیڅ قسم نشته افغانستان کھلاڑیان په پی ایس ال کې ضرور شرکت کوي څنګه رحمان الله ګوربز د اسلام آباد یونایټډ حصہ عظمت الله عمرزی د پېښور زلمی حصہ ده راشد خان د لاهور کلندر حصہ ده نبی چې کم دی کې د کراچي کینګز ځان سره واخلي نور هم څه کھلاڑیان کې د شدا پیرا ایکسپیکټډ دي چې هغه هم په پېښور په پی ایس ال کې شامل شي نو افغانستان کھلاڑیان به ضرور پی ایس ال ترازی او داسې هیڅ قسم څه خبره نشته چې به شرکت نه کوي هغه پی ایس ال پرې خو دا چې پی ایس ال ای پرې نو د دواړو ملکونو ترمنځ حالت ډیر زیات خرابېږي د دواړو ملکونو ترمنځ ښه کلوز ریلیشنشپ ته ښه جوخ تعلقات دي څنګه چې استرالیا د افغانستان کرکټ دورې نه افغانستان کرکټ ټیم سره چې کوم سیریز په دوبۍ کې سکیجول کړو هغه نه استرالیا تاسو له معلومه انکار کړو ریزن الریډي تاسو سره ما ډیسکس کړی چې په څه وجه انکار کړو بیا د پاکستان کرکټ ټیم ورغله او افغانستان سره په دوبۍ کې دغه سیریز کړو جی نو دا مطلب مې د خبرې دار چې دوړو ملکونو ډېر کلوز تعلقات دي او پی ایس ال هیڅ کله هم افغانستان ولا کھلاڑیان نه پریدي ضرور برازي بل لکه د محمد عامر حواله سره چې کوم اپډیټس دي محمد عامر د بابر اعظم حواله سره ویلي چې بابر اعظم د کې هیڅ ګناه نشته په 2009 ورلد کپ کې ز کوچ ز چې کوم زموږ د چیف سلیکټر او هغه ټایم 2009 کې هغه ز په ټیم کې نه ورچولم خو هغه ټیم د ټیم کپتان چې کوم یونس خان ولوي چې هر څه کوي مال محمد عامر په سکواډ کې پکار دی ځان سره یونس خان په چیف سلیکټر زړونو او ځان سره یونس خان په سکواډ کې شامل کړم او چیف سلیکټر وی چې نه غلا وړو کې دی او انټرنیشنل کرکټ لنه ورچو پرې چې همداسې کرکټو کې هم مطلب کم چې زموږ په ملک کم وړو کې گیم کیږي هغه گیمونه دیو کې فرست کلاس میچز دیو کې واړه لیګونه دیو کې نه پس په دې موږ انټرنیشنل ورچو خو یونس خان ولوي نه زما امیر محمد عامر پکار دی او زه یونس خان ځان سره په سکواډ کې چولم او ما په هغه ټورنمنت کې ډیر ښه پرفارمنس کړم ما ول ډیر میچونه هم ګټلی یونس خان تجدار محمد عامر د خپل بیان دی دا خبره دی پورې وکړه چې بابر اعظم مطلب کپتانو خو هغه طرف فور اختیارات نو هغه له ټیم چې کم دی دا پی سی بی جوړولو هغه له ټیم چیف سلیکټر جوړولو چونکه محمد عامر حواله سره بابر اعظم ویلو چې مال محمد عامر په سکواډ کې پکار دی خو ځکه اشرف وی چې نه محمد عامر په سکواډ کې ماچ او اماد وسیم ځان سره په سکواډ کې والا نو په دې ولا بابر اعظم ویلو چې تماله محمد عامر نه راکې صرف اماد وسیم راکې نو بیا دواړه مراکو کراکې دواړه راکا او کنه راکې ک یوم پکې سره نو بیا دواړه مراکو نو په دې وجه باندې د دې خبره پته لړی محمد عامر ته لګیدل د محمد عامر ډیر غوسه کې دا بیان جاری کړو چې بابر اعظم کپتانو د ټیم خو غله فل اختیارات نو ورکړل شي چې کم ټیم چې کم سړی د ټیم کپتان شي په کار دار چې غله فل اختیارات ورکړل شي هغه ځان سره په خپل خوخه باندې سکواډ لوبي صحیح سړی لوبي ځان سره په سکواډ کې نو بیا پازیټیو ریزلټ راځي دا د دې حواله سره محمد عامر ډیر غوسه کې دا بیان جاری کړو او نور افغانستان چې کوم کھلاڑیان دي به ضرور په پی ایس ال کې شرکت کوي دا اپډیټس ډیر زیاته مننه والسلام